بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 108 نمبر درس دی او په نن درس کې به هغه منصوبات خبره شروع ده. د منصوباتو باس کې هغه د مفعول باس لا شروع دی. مفعول به د مفعول به په باس کې اول موږ مفعول به وپېژند د په اول په یو درس کې، بیا د هغې نه پس په بل درس کې بیا وپېژند چې یاره مفعول به په کم کم ځای کې د دې مفعول به فعل په کم کم ځای کې حذف کېدی شي. نو د میلمه د راتلو په خوشحالۍ کې عموما مفعول به د مفعول به فعل چې دی هغه حذف کېدی شي، لکه اهلا و سهلا ویلی شي. د دې هغه فعل اتیته و وتویته هغه حذف کېدی شي. او بل چې کله د یرې حالت وي، لکه انسان ته چې دی چاته آواز وکړي چې ځان بچ که شیر را روان دی، نو د شیر نه د بچ کېدو دپاره انسان وایي ایاک والاسد ایاک والاسد. نو هلته کې اتقي نفسکه، دا اتقي فعل دغلته هم حذف کېدی شي. دریم ځای کوم ځای کې فعل حذف کېدی شي؟ د منادا چې کوم د منادا لپاره چې کوم هغه یا حرف ندا چې د یا حرف ندا چې د کوم فعل په ځای باندې راوړلی کېږي، لکه ګورئ یا زیدو، نو دا یا زیدو اصل کې دی ادعو زیدن ادعو یا داسې یا غلام زیدین، اصل کې دی ادعو غلام زیدین. نو هغه ادعو حذف شو فعل، د هغه په ځای صرف یا راغی، هغه یا ته د ادعو فعل قایم مقام وایي. نو دا یا چې دی دغه منادا دا حرف ندا دی او د ده نه پس چې غلام زیدین دا منادا دی. د یا حرف ندا نه پس چې کوم اسم وي هغه ته منادا وایي. نو بیا هم د منادا باره کې بحث وکړو په بل درس کې. منادا کې مونږ ووی چې یاره کله منادا مضاف وي نو منصوب به وي، او لکه یا غلام زیدین، غلام مضاف دی او زیدین مضاف الیه دی. نو د غلام مضاف نه مخکې چې یا حرف ندا ولګي نو دا به غلامه ویلی کېږي، غلامو به نه ویلی کېږي. نو یا غلام زیدین. دغه شان مشابه مضاف چې یعنې د مضاف مشابه وي، نو هغه مو یا قارئن یا قارئن کتابا، ای د کتاب ویونکیا. او درېیمه خبره پکې چې کله د یا حرف ندا نه پس منادا واحد وي، مفرد وي او مضاف د معرفه وي، نو هغه به دغه ویلی کېږي د مرفوع یعنی رفع یعنی ضمې سره به ویلی کېږي. حالت رفعي کې به هم ضمه وي، نسبي کې به هم ضمه وي، جري کې به هم ضمه، مبني بر ضمه به وي. لکه یا زیدو یا زیدو یا خالدو، نو حالت رفعی کې به هم یا خالدو وي، نسبی کې به هم یا خالدو وي، جری کې به هم یا خالدو وي. دغه شانتې بیا په منادا چې کله په هغه باندې الف لام راشي، نو د حرف ندا او د منادا په منځ کې به ایها، که دا منادا مذکر وي نو او الف لام پې وي معرب بلام وي، نو بیا به د منادا او د حرف ندا په منځ کې ایها سره فصل راوړو. او که نه دا یا حرف ندا نه پس دا منادا مؤنث وي، نو د یا حرف ندا او مؤنث الف لام والا مؤنث په منځ کې به ایتها سره فصل راوړلی کېږي. ټیک شوه. اوس بله خبره پکې دا کوي، وایي په منادا کې یو حرف ندا وي هغې نه پس هغه منادا وي، نو منادا خبره کوي. په منادا کې ترخیم څه ته وایي؟ چې د منادا نه اخره کې حرف کمول د سپکوالي په وجه، د سپکوالي په غرض سره. په منادا کې ترخیم یعنی کمی کول هم جایز دی، ترخیم کول جایز دی یعنی کمی کول جایز دی، اخره نه پکې یو حرف نیم کمول جایز دی. یعنی د تخفیف سپکوالی ته وایي. د تخفیف یعنی د سپکوالی د وجې نه، د سپکوالی د وجې نه اخري حرف حذف کولی هم شي، اخري حرف ته حذف کولی هم شي. لکه د یا مالکو دی، نو دا یا حرف ندا دی، ندا ټیک شوه، او دا مالکو منادا دی. نو د دې منادا خبره درته کوي، د دې منادا چې په دې منادا کې اخري حرف نه دی، دا حذف کولی هم شي، دا ته د ترخیم دی که کولی شي، یعنی دا ته لرې کولی هم شي د سپکوالي د وجې په غرض سره. د یا مالکو په ځای یا مالو ویل او د یا منصورو په ځای باندې یا منصو ویل جایز دی. ټیک شوه. د یا منصورو په ځای، د یا منصورو په ځای یا منصو ویل جایز دی. نو ګوره د یا مالکو نه چې دی که نه، ګوره دا یا مالکو دی، یا حرف ندا ده او دا مالکو یو کس خپل مالک ته آواز کوي و یا مالکو یا مالکو،
نو که چېرته دا داسې کولی شي دته اختیار دی یا مالو یا مال خپل مالک ته داسې مواز کولی شي یا مال دا کاف چې و که نه هغه یې ختم کو دا دې ته ترخیم وایي د سپکوالي یعنی د حرف کې اسانتیا دپاره دا اخري حرف تم حذف کولی هم شي اوس دی یا منصورو دی یا منصورو نو ته دلته د تخفیف دپاره د سپکوالي دپاره د سپکوالي په غرض سره یعنی چې یاره دا الفاظ په ویلو کې آسان شي راته د منصورو په ځای باندې صرف داسې ویلی شي دا اخره کې ته دا وو او یا را دواړه کمولی شي دا داسې نو دا داسې ویلی شي یا منسو ټیک شو جي نو په دې یا منسو کې خو نه خو په دې یا مالکو کې یو بله خبر هم ده دې ته ترخیم وایي ښه اخره نه چې د منادا نه چې اخره نه کوم حرف ختم کړی شي هغې ته ترخیم وایي ټیک شوه یاره چې په منادا کې ترخیم وشو ترخیم مطلب چې اخري حرف ته ختم کړی شو حذف کړی شو ښه جي اوس په دې یا مالکو نه دی یا مالکو نه چې د یا حرف ندا ده حرف ندا او دا مالکو منادا ده منادا دی منادا نه چې دا کاف ختم شي نو اوس دا یا مال پاتې شو مال نو دا به څنګه وی نو تا ته اوس وایي دغه شان منادا مرخم هغې ته وایي چې کوم کې ترخیم وشي کمی پکې وشي هغه ته بیا مرخم وایي یعنی هغه منادا سپکوالی پکې شوی وي چې هغه منادا چې سپکوالی پکې شوی وي یعنی آخري حرف ختم شوی وي هغه ته مرخم وایي ښه ترخیم آخري حرف ختمولو ته وایي او چې کوم اسم نه دی آخري حرف ختم کړی نو هغه ته مرخم وایي دغه شان منادا په خپل اصلي حرکت سره ویل هم جایز دي او ضمې سره ویل هم جایز دي ټیک شوه یعنی یا مالکو دی یا مالکو دا یا مالکو چې دی که نه ګوره یا مالکو نو دنه چې د آخري حرف د آخري کاف ختم کې که نه نو څه پاتې شو مال یا مال نو اوس دا یا مال نه دی یا مال دا په خپل اخري په اصلي حرکت سره هم ویلی شي اخري اصلي حرکت په مالکو مال دا داسې ویلی شي یا مالی ټیک شوه او داسې ویلی شي یا مالو یا حرف ندا دی او دا مالو مفرد او معرفه نو د یا حرف ندا نه پس چې منادا مفرد وي او دغه وي معرفه وي نو هغه به مبني بر ضمه وي هغه باندې به ضمه ویلی کېږي نو که هغه لحاظ سره واخلي نو یا مالو ویلی شي او یا مالی په خپل اصلي حرکت سره هم ویلی شي ټیک شوه جي او بس صرف دغه یو خبره پکې وه نو دغه وایي دغه شان منادا مرخم هغه اسم ته وایي چې سپکوالی پکې شوي دا کاف چې ته موږ ختم کړی یعنی هغه منادا چې سپکوالی پکې شوی وي یعنی آخري حرف ته حذف شوی وي دغه شان منادا په خپل اصلي حرکت سره ویل هم جایز دی اصلي حرکت یې څه شی دی یا مالیکو ټیک شو نو چې دا کاف هم ته ختم کو اصلي حرکت یې څه پاتې دی لام کسره نو دې سره ویل جایز دی او ضمې سره ویل هم جایز دی یا معلوم ویلی شي یا مالو ټیک شو اصلي حرکت سره ویلی شي ضمې سره ویلی شي یعنی یا مالکو چې دی دا یا مالی او یا مالو دواړه قسمه ویل جایز دی ٹھیک شو جی نو دا د منادا کې چې ترخیم وشي ترخیم کمی کولو ته وي اخري د منادا نه چې اخره کې یو حرف نیم کم کې نو هغې ته ترخیم وایي نو دا د منادا د ترخیم باسو راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الكلام